به مونږ داسې کار کوو چې د بي بي بتول ټرانسپلانټ د بل هفته کې به د هغې نور انویسټیګیشن ټیسټونه کېږي او انشاءالله روژه کې به د هغې ټرانسپلانټ کېږي. د هغې والد صاحب مونږ سره موجود دی. دا ټایم مونږ په آر ایم آی کې یو. په آر ایم آی کې د هغه نه به واورو د هغه د خولې د هغه د بچي باره کې چې هغه مونږ ته څه وایي. سید السلام علیکم. السلام علیکم جی. موږ راغلي وو د آر ایم آی هسپتال ته ډاکټرانو سره میله وشو. درو ډاکټرانو سره وشو میټینګ وشو. میټینګ کې هغوی موږ ته مطلب تقریبا د هفته دوی مطلب ټایم راکړو چې دې کې موږ ټرانسپلانټ کوو. او ټرانسپلانټ دپاره موږ سره مطلب پیسې کمې دي. نو زه د خپلو وروڼو ته د هغه ته سوال کوم عاجزۍ سره څه موږ سره امداد وکړي چې زما د بچی ټرانسپلانټ وشي. نو ډاکټران یې څومره زر کیدای شي چې دې ته ټرانسپلانټ وشي ولې څه نوره بیماری پرې جوړېږي. نو ډېره مهرباني به وي ډېره به وي چې موږ سره څه هیلپ وشي. انشاءالله رونو نن پورې چې کوم ټیسټونه کړي د هغې بالکل میچنګ بالکل صحیح را روان دی په آر ایم آی کې. مزید یې موږ ته یو 2 هفتې ټایم راکړو انشاءالله دې کې به موږ ټرانسپلانټ وکړو. نو تاسو ته موږ د بهر ملکونو والا ته خاص کر چې مسافر دي ته موږ یو عذر کوو چې تاسو د سره څونه امداد کولی شئ نو وکئ چې د اپریشن نه بعد چې کومه خرچه راځي د هغې هم دا وس نه لري چې آیا موږ دوی ته څه پیسې کیش هم پکې ورکړو چې د اپریشن نه پس کوم میډیسن استعمالیږي هغې باره کې هم تاسو دا ووایي چې هغې د دې څه وس نشته چې برابر شي ورته. نو سره د اپریشن نه پس چې کومه پیسې دي هغه هم تاسو ته میلاو شي نو ښه طریقه ده که نه. بلکل خبره داسې ده چې زه خو یو کس یم شپږ اووه بچي مې دي. نن سبا د مهنګۍ دور دی دې خرچو کې زه یو وړوکی غوندې پنسن اخلم. نو هغه پنسن سره زما د کور مطلب چولا هم نه چلېږي. نو زه ریکویسټ بیا کوم چې ما سره هیلپ وشي. وروستو ډېر میډیسن مطلب ډېر مهنګوي او هغې مهنګۍ وجې نه مطلب زما سره بیا هېڅ د پیسو د هغه مطلب څه نه وي. نو ریکویسټ دی چې ما سره څومره هیلپ کیدای شي مهرباني به وي چې تاسو ما سره هیلپ وکړئ. الله تعالی به تاسو ته اجر ډېر کړي. خدای به تاسو خپل بچي امن امان کړي. ډېره مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم ټولو وروڼو ته مو سید نجیب طرف نه سلام. می امید کوم چې تاسو به ښه وئ. عزتمنو قدرمنو وروڼو تاسو به د بي بي بتول پلار دوک دار نه ډاکې خبرې به اورېدلې وي او ابراهیم بھائی چې کومې خبرې تاسو ته وکړې هغه به تاسو اورېدلې وي. نه بس د هغه پلار دا تاسو ته ریکویسټ کوي او ډېر عجزۍ سره او ډېر مثال دوک درد تکلیف سره تاسو ته دا ریکویسټ کړی دی چې تاسو د مو دغه بچی د ټرانسپلانټ کې تاسو مو بھرپور تعاون وکړئ هیلپ وکړئ مدد وکړئ چې ما که د مو بچی ته د خدای نوې زندګي ورکړي. نو موږ دغه ویډیو په ذریعې تاسو ټولو وروڼو ته دا ریکویسټ کوو چې پلیز د بي بي بتول علاج کې او د بي بي بتول چې د کوم ټرانسپلانټ دی تاسو د هغې مو بھرپور تعاون وکړئ هیلپ وکړئ چې ما که موږ د کوم دی ټرانسپلانټ دی د ښه طریقې سره وکړو. وروڼو د بي بي بتول چې کومې دي اردوی ګوردې فیل شوي دي او هغه سره د هغه چې کوم ډایلیسیس دی هغه ورته سټارټ دی خو ډېر ټایم کېږي ورځې نه بلې ورځې ته د بي بي بتول مطلب حالات خرابېږي. نو موږ کوشش دی چې څومره زیات زرو نه زر کېږي نو موږ ته ما که دغه ټرانسپلانټ یې وشي چې خدای هغه ته نوې زندګي ورکړي. بس ویډیو اخري کې بیا تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرته صاحب امام وي زکات وي خمس وي عظیمه میاشت دی روزې میاشت دی پلیز تاسو مسخرو بھرپور تعاون وکړئ چې ما که دغه ټرانسپلانټ چې کوم دی د 2 هفتو کې نه مو کمپلیټ کړو. که چیرې مثال وړونو که د 2 هفتو کې مثال نه وشو ډیلې شولو کومو میچنګ ټیسټونه نوره کړي دي هغه به موږ مثال بیا پالتو لوټ شي. بس ویډیو اخري کې به رب ته سوال وکړم سره به څوری موکاز مې چیریټي فاونډیشن ډونر دی چې هغه ټایم بای ټایم د مساعدات کوي هیلپ کوي. خدای هغوی داسې بیماریو او رنځوریو نه محفوظ وساتي. نوړونو ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.